د انسان دا جون ختمېدو والا دی او کم سیس سره چې د انسان جون ختمیږي هغې ته مرګ وایي. مرګ څه شی دی؟ مرګ د الله یو حکم دی، داسې حکم چې هغې سره د دنیا جون ختم شي. دنیا کې چې څومره څیزونه دي په هغې ټولو کې څه ناڅه خلک اختلاف کوي تر دې حده پورې چې د الله په ذات کې هم د خلکو اختلاف دی. قرآن څوک مني څوک یې نه مني، پیغمبران څوک مني څوک یې نه مني، فرشتې څوک مني څوک یې نه مني، اسمانونه څوک مني څوک یې نه مني، د آخرت ورځ جنت دوزخ قبر حساب کتاب څوک یې مني څوک یې نه مني. واحد مرګ هغه حقیقت ته چې دی کې د هیچا منکار رشته نه، پکې د چا اختلاف شته، که مسلمان دی که هغه کافر دی، که هوښیار دی او که قمقل دی، ټول مرګ مني. مرګ کې د چا اختلاف او انکار نشته. دومره خبره ده چې زمونږ په مرګ ایمان دی او د کافر په مرګ ایمان نشته. اوس ته به وایې چې ایمان څه ته وایي؟ چې مني یې خو د ایمان شو؟ نه، مونږ چې مرګ منو او د ایمان په شکل کې منو، د هغې دا مطلب دی چې مونږ وایو چې مرګ په خپله خوښه نه راځي، دا د الله په خوښه راځي. نور خلک داسې نه وایي. مونږ وایو د مرګ دپاره یو خاص وخت مقرر دی، یو نیټه مقرره ده. هغه خاص وخت او نیټه چې راشي مرګ به راځي، چې خاص وخت او نیټه نه راغلی د چا نسا نه وځي. نه د هغه نیټې نه څوک مخکې کیدی شي نه رستو کیدی شي. نور خلک داسې نه مني. هغې وي تبې مړ کو، د زړه اټیک مړ کو، کینسر مړ کو، زیړي مړ کو، ګولی مړ کو، اکسیډنټ مړ کو. مونږ وایو نه، دا اسباب دي، دا اسباب الله پیدا کړي دي. مرګ الله راولي او سا الله وباسي. دا زمونږ ایمان دی. رونو، مرګ هغه حقیقت ته چې یو د سا شی ته خلاص نه دی. قرآن شریف کې الله فرمایي کل نفس ذائقة الموت، هر د سا شی به د مرګ سکه کوي، خامخا به مري. دا د الله فیصله ده. او چې کله مرګ راشي انما تجزون اجورکم یوم القیامه، د هغې نه پس د قیامت په ورځ د دنیا د جون او د عمل حساب کتاب به تاسو سره کېږي. ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کم انسان چې د اور نه لرې شو، داسې عمل یې وکړه چې دی پې د اور نه ځان لرې کړي او جنت ته پې ځان داخل کړي، دا کامیاب دی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. الله وی د دنیا جون د دوکې سامان دی. ګوره سړی دوکه کوي. خیر دی مرګ رستو دی لایې مړه را کاږو به سره، دا خو لا زه ځوان یمه، دا خو لا زه بیمار نه یمه، ناجوړه نه یمه. د دنیا دا جون سړی په دوکه کې اچوي. حالانکه د دنیا دا جون الله وی ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دوکې سامان دی. ته به لګې کور به جوړی، ډس سا به د نه وخېږي، کور به د نه دقسې پاتې شي. ته به لګې منصوبه به جوړی او ځان له کارخانه به جوړی او ځان له یو بینک بیلنس به جوړی او بچو دپاره یو لوی شی دی په ذهن کې جوړ کړی دی. ټس چې مرګ به راشي هر څه به پاتې شي، لار کې به د نه څه وځي. د شپې به سملي وده کېږي، به سار به پاسم که خیري، زه به دا کوم، زه به دا کوم، زه به دا کوم. یو لیست ځان ته فهرست تیار کړی دی. ټک په هغه شپه کې د نه څه وخېږي، سار باړو مړ پروت دی. داسې ده که نه ده؟ ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. د دنیا سامان د دوکې سامان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د دې مټونی و داسې ویړقو. اے عبدالله ابن عمر، بخاری شریف کې حدیث ته کن فی الدنیا کأنک غریب. دنیا کې داسې جون تیر که لکه مسافر. مسافر چې یو ځای کې دمه کوي
یا د 10 ورځو یا د 15 ورځو یا د 8 ورځو یا د میاشتې، نو هغه هلته کې د وایي هغه مطلب دی چې هسې روان یم، دا کټم پردی دی، دا کوټم پردی دی. مسافر خو سری کې اوسي، سری کې اوسي، دا سری دا کټ پردی دی او د هوټل دا کمره پردی ده او دا صادر پردی دی، دا بجلی پردر، هغه په هغې خیال نه ساتي، هغه خپل مقصد ته ایثار دی، خپل مقصد کې لګیا دی. د مسافر مقصد یې هلته چې دلته زه څه ته دی یم چې هغه خپل مقصد پوره کړم. د کوټې غم کې نی، د بسترې په غم کې نی، او پردی دی هر څه، چې خپل مقصد یې پوره شي تی روان شي. نو کن فی الدنیا کأنک غریب لکه ته مسافر او عابر السبیل، بلکې داسې ځان که لکه په لاره چې سړی تیریږي. مسافر خو بیا هم یو ځای کې د 10 ورځو 20 ورځو دمه کوي، او چې په لاره تیریږي دا غاړو دمه نی. وعد نفسک من اصحاب القبور، ای عبدالله ابن عمر ځان د مقبرو والا نه وګڼه، داسې ځان فرض که چې زه په مقبره کې مړی پروت یم، رستو را باندې مرګ راځي که نه، مقبرې له به ځي، اوس نه ځان داسې فرض که لکه زه مقبره کې پروت یم. نو چې سړی داسې ځان فرض کړي لکه مقبره کې پروت یم، دنیا سره څه کوي، هغه دنیا مال سره څه کوي. زمارونو مرګ یو حقیقت ته، انکار ته نشته، خامخا راځي. اینما تکونو یدرککم الموت، هر ځای کې چې مرګ به ملاندې کوي. دا د چا وینا ده؟ د الله. مرګ دا خطرناک شی دی. مرګ چې راغی خلاصې دی ته نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی 2 څیزونه دي چې خلک د هغې نه یریږي. یو مرګ دی، وایي واقعي یریږي خلک که نه، څوک یې نه غواړي. یو مرګ دی، څوک یې نه غواړي، خلق ته ځان خلاصوي نه غواړي، څوک یې نه خوښوي. خو نبی علیه السلام فرمایي چې د فتنې د ژوند نه مرګ غوره دی. دویم لږ مال، غریبي، دا د چا نه ده خوښه. هر سړی غریبي نه غواړي، مالداري غواړي. رسول الله مبارک فرمایي چې د ډېر حرام مال نه چې آخرت کې حساب کتاب ګراني، غریبي ښه ده، د آخرت حساب کتاب خو اساني کوي. زمارونو مرګ نه خلاصې قطعا نه کېږي، نه دې څوک بچ کېدی شي. یو ښځه وه د هغې زوی مړ شو، نو اوس هم چې چاته تکلیف علماو پسې صالحانو پسې ګرځي، نو دې ته چا وی چې زما زوی مړ شو، دقه یو زوی و چې دا به څنګه جمدي شي. چا وی یاره پلان کېږي کې یو عالم دی، یو نیک سړی دی، ته ورشه که زه دم درود دلو کې. دا راله هغه مولانا صاحب لا هغه نیک انسان لوی زما زوی مړ دی، زه خو ډېره زیاته پریشان یم، او که څه دم دی وکړه چې د ما را زوی جمدي شي. هغه عالم ډېر هوښیار و، او ورته وی بلکل زوی به دې جمدي شي، خو یو چل وکړه، د 7 کورو نه مال اوبه راوړه، د 7 کورو نه، خو د هغې کورونو نه به راوړې چې هغې کې مړې نه شوي. هغه اوبه به دم کم، نو په هغې به ستا زوی را جمدي کېږي، خو د 7 کورو نه به وراوړې، هغه 7 کوره چې هغې کې مړې نه شوي، نو بیا به هغه اوبه دمم، نو په هغې به ستا زوی جمدي کېږي. دا خو اسان علاج ورېږه. 7 کوره نه چې د 20 نه خو به درته را پیدا کړم. خوشحاله شوه، یو کور ته ننوته، تاسو کله خو مړې نه دي شوي، ولې نه؟ د ما نیکه خو مړو. بل کور کله لاړ، تاسو کله خو مړې نه دي شوي، واپ دا بل و زمونږ پلار نه و مړ. بل کور کله لاړه، یاره دا لکه چې تاسو کله مړې خو نه دي شوي، ولې ماشوم نو سې مې نه و مړ. بل کله لاړه، تپوس کی تاسو کله خو مړې نه و شوي، یاره پلار مې هم جم دی، نیکه مې هم جم دی، نیا مې هم جم دی، خو د نیکه پلار هم مړ شوی. بل کور کله لاړه چې وګرځېده، او رښتیا خبره ده، تاسو چې نظر په دې تورنګزو کلي خپل واچوئ، داسې کور به پیدا کړئ چې مړې پکې نه شي. داسې به څنګه پیدا شي؟ که پلار دې نه دی مړ، نیکه به دې مړي، نیا به دې مړي، که هغه نی د هغه پلار به مړي، د هغه نیا به مړي، د هغه ورور به مړي، بل به مړي. وګرځېده، ښځه پوه شوه، ورور یې غم غوس شو چې که زما زوی مړ دی، خو هلته هم زوی مړ دی، که زما بچی مړ دی، خو د هغه سړي ماشوم نصیب مړ دی، که زما زوی مړ دی، خو د هغه هم زوی مړ دی، که زما زوی مړ دی، خو د هغه خوږ پلار مړ دی. چې وګرځېده دې مولانا صاحب لراله وی چې ما خو داسې کور پیدا نه کړ چې هغې کې دې مړې نه شوي، او بس پوه شوم. ښځه پوه شوه، وی ګوره
داسې کور چې د پیدا نه کړه چې هغې کې انسان مړي ته ولې په مرګ خفه کېږي؟ خو د دنیا نظام دی ګرځي، کله یو ځای مړ، کله بل ځای مړ، کله بل ځای مړ، کله بل. حضرت سلیمان علیه السلام ملک الموت ورله راغی. ملک الموت سلیمان علیه السلام دې تپوس کوي، وی چې ته دا دې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې؟ ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې؟ سلیمان علیه السلام ورته وی یو ځای نه م راکاږي، بل ځای نه بل ځای نه بل عجیبه جواب ورکوي. وی سلیمان علیه السلام وی تا سره چې یو کاسه پرته وي او د انار دانې پکې پرتې وي، یو کاسه د انار دانې پکې پرتې وي، تا نه یو دانه پټېدی شي په دې کې؟ وی نه. وی ګوره چې خوښه دي د خپلې مخې نه دانه رالې هم راغېشتی شي، که د هغه بلې غاړې نه رالې هم راغېشتی شي، که د میان نه رالې هم راغېشتی شي، که د غاړې نه رالې ستا خوښه ده چې کوم ځای نه دانه راخلې نو تا ته حاضره پرده په لاس کې درته ښکاري. وی دقسې چې تا ته په کاسه کې د انارو دانې مخامخ پرتې وي او ته ترې کومه رالې راغېشتی شي، د دې ټولې دنیا دا روحونه ما ته دقسې مخامخ کاسه کې پرته دي. ما ته چې الله حکم وکړي چې هغه ځای نه روح راواله، داسې ده لکه ته چې د انار دانه د یو ګوټ نه راوچتې. تا ته مشکل شته؟ نشته. داسې ما ته مشکل نشته. ما ته حکم وکړي لاړ شه شابه او هغه عراق کې، افغانستان کې، کشمیر کې، پاکستان کې فلان کې ګوټ نه سارا والا، نو ته چې د انار د هغه پلیټ نه دانه رالې څوک درته وي هغه ګوټ نه والا، هغې نه والا، هغې څه مشکل درته شته؟ وی نشته. دغسې ما ته مشکل نشته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملک الموت نه تپوس وکړو. اتن تپوس کوي وی ته چې دا د ګڼو خلکو نه ساګانې وباسې څنګه وباسې؟ بعض انسان د ګڼو نه ساګانې وباسي، په یو وخت کې وباسي، اکسیډنټ وشي 100 کسه پکې مړه شي، بم دماکه وشي 50 کسه پکې مړه شي، جاز غرق شي پکې 300 مړه شي. دې سره څه چل کې؟ وی ما سره بلا فرشتي دي، په لکونو فرشتي دي، زه په خپله ساګانې نه وباسم، چا نه په خپله وباسم، چا پسې یوه فرشته لیږم، چا پسې بله لیږم، چا پسې بله لیږم، چا پسې بله لیږم. دا خو یو نظام دی زما، لیکن الله مال خپله دومره طاقت را کړی دی که زه په اووم اسمان کې کینم او د خپلې 2 ګوتې د دې ټول ځمکې اسمانونو ځمکې لاندې پورته چې جاندار مخلوق دی سا والا، دا 2 ګوتې ورته مخامخ کم، د دې ټول نه په 1 سیکنډ کې په دې 2 ګوتو سره راښکې شم. نو طاقت الله را کړی دی. فرشته هم هغه فرشته مقرر کړې ده، اخلاصی ته نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم انسان نه چې سوزي دی په دا کټ کې پروت دي، 2 قسم انسانان دي، یو نیک عمل دی یو بد عمل دی. نیک عمل انسان نه چې کله فرشته سو باسي نو دا فرشتې ورله نیغ په نیغه نه راځي، دی به ویریږي، لرې ورته کیني لرې. دی دا سوچ کوي چې دا ستوري دي او دا خو څه چراغان دي، بلفونه دي، هغه ورو ورو را نږدې کېږي. دی وایي چې یاره دا ستوري څنګه را نږدې کېږي؟ دا چمک او دمک دا چراغان دا څه چل دی؟ ورو ورو نږدې کېږي، چې څومره نږدې کېږي دې ته شکلونه ښکاره شي. وایي دا خو څوک مخلوق دی، نیغ په نیغه نه راځي او به یریږي. نو چې کله را ډېر را نږدې شي نو دته شکلونه نور هم غټ شي، خواله وله راشي په خشته شکل کې. چې کوم ملک الموت د مرګ فرشته ته مخکې نورې ورپسې وي. نبی علیہ السلام فرمایي دغه وخت کې د هر انسان دپاره خدای پاک په جنت کې او په دوزخ کې ځای مقرر کړی دی. مونږ له هم شته او کافرو له هم شته، زمونږ هم په دوزخ کې هم ځای شته او په جنت کې هم شته، او د دې کافرو هم په دوزخ کې هم شته او په جنت کې هم شته. نو چې کوم سړی مسلمان یو جنت ته لاړ شي د هغه د دوزخ ځای الله بل کافر له ورکړي، او چې کوم سړی کافر شي دوزخ ته لاړ شي د هغه د جنت چې کوم ځای دی چې جنت کې الله مقرر کړی هغه ولا الله بل مسلمان له ورکړي، دې ته محرومه کړي. نو چې ځان کدن دی د نیک سړي نو دته الله دوزخ وښیي، په دا ځان کدن کې ورته وښیي. فرشتې ورته وایي مه یېرېږه، دقه دوزخ و دا ستاره دوزخ ځای و، خو تا نیک عمل وکړو نو دا ځای په تا الله حرام کړ، دې له به نه ځې. نو بیا ورته جنت هغه ځای وښیي، وایي دقې له ور روانې.
دی په دا زنکدن کې د جنت محلات او د جنت خوشحالی او د جنت حورې دا وویني. نو چې سړی دا په زنکدن کې وویني چې د دوزخ ته دغه غم خلاص شوم، دغه اور نه په سترګو وویني او د جنت دغه محل ور روانم، څه مو خیال دی؟ دی په تلواري کې بني، دی په دنیا څه کوي؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. قرآن شریف کې الله فرمایي د نیکانو په حق کې چې دی باندې یره بني. ولی جنت یولید، دوزخ یولید چې دا استانه ختم، دغه جنت لبځي. ولا هم یحزنون، الکه زما بچی دی، دی پسې خلق خپي، زما مال دی، جیداد دی، دکان دی، پیسره دولت دی، دی پسې خلق خپي. لا هم یحزنون، دی به په دنیا کې چې کوم خواږه سیزونه پاتې شو هغې پسې غمجن به نشي. نو چې دا جنت او دوزخ دواړه وویني، ورته ووایي چې دغه دوزخ در باندې حرام او دغه جنت لبځي، دی خوشحالي چې خدای دا ساره نظر وباسه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیة مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفسا ته به د الله نه خوشحالی، الله وستا نه خوشحالی، خوش مطمئن به، اطمینان کې به راځه کنه الله لدې بوزم. ارجعی الى ربک، چې یو نفس ته دا وایي چې خپل خدای ته را روان شه، رب ته را روان شه، دی به خوشحالی که به نه خوشحاله. راضیة مرضیه، ته به هم خوشحاله، الله به هم درنه خوشحالی. او زاغه نیکان بندگان دی جنت هغې کې دننه شه او جنت ته داخل شه، دی به دومره خوشحالی پرواز به کوي چې زو څنګه دی جنت ته ور داخل شم. اله زر سو باسه. حضور پاک مبارک فرمایي داسې به ته سو باسي لکه یو مشک چې د اوبو ډکې او د هغې نه یو څاڅکي وځي، نو دا مشک خو پې نه دردېږي او نه پې خوږېږي، دقه بسې د اعصا به تې وځي، هېڅ تکلیف په وته دی. او چې دا ساتې څنګه وباسي نو نورو فرشتو له به یې ورکي، د ملک الموت ډیوټي ختم، نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړي، ته خو دې وجود له دلته کفن ورکې، او نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړی دی، اعلی خوشبویه د جنت خوشبویی ده په هغه کفن، دا روح راوالی د هغه جنت په کفن کې ونغاړي، بدن ولا مونږ په بل کې نغاړو، بدن هم خوشحاله، روح هم خوشحاله، دواړه هغه ونغاړي، فرشتو له یې ورکي، هغې یې بر اسمان ته روان کي. وی په دې فضا کې چې څومره فرشتي دي ځای په ځای خوري دي، دا ټول دعاګانې کوي، یا الله دا روح خو په ما مونږ راولې، انورو یا الله دا روح په دې لار راولې، دا خو ډېره خشته خوشبویي کوي چې په موږ دا خوشبویي ولګي. انور فرشتې وایي یا الله د دې فلانکي دا روح خو په موږ راولې، او د ده چې په دنیا کې کوم ښکلي نوم په هغې یادېږي. یو بل ته فرشتې وایي لکه د هغه فلانکي د فلانکي زوی حضرت فلانکي ښکلي نوم یې اخلي، هغه وفات شوی، دا خوشبویي خو د هغه ده، او دعاګانې ورته کوي. او چې کومه هغه بیا ورسوي علیین ته یا جنت ته ورسوي، د شهدا و هغه جنت الفردوس ته ځي، د عامو مسلمانانو هغه علیین ته ځي. او چې کوم وخت کې د بدعمله انسان نه سو باسي، دا فرشتې راشي مخامخ ورته کښېني، دا سا ترې راکاږي. او څنګه ترې راکاږي؟ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کعب احبار نه تپوس وکړه، دا یو ډېر لوی عالم و. وی کعب وی د کافر نه او د فاسق نه چې سو باسي دا څنګه وباسي؟ وی داسې مثال دی لکه د ازغو ډکه اونه چې د انسان په وجود کې ګیری، او د دغې د ازغي او غنې د انسان په دې رګونو کې خوري وي، او دا اونه ترې راکاږي، د دې رګونو نه د روح سره قطرې روځي، قطرې دا سا چې راوباسي د سا سره د رګونو د غوښې او د وینې او قطرې روځي. او بل مثال یې داسې ورکوي، وی لکه سسپار چې په اور کې سور شي او په لمدو مالوچو کې کېدې او راکاږي، مالوچ به لامدي نو سودي لمبه به نه کوي، او لوخړې وباسي، دقه رنګې دا سا په دې وجود کې راخکي شي، دا وجود یې لوخړې کوي. الله دې مو ساتي، یا الله ته مونږ وساتي. خدای د دې جمعې د مانځه د برکت نه او د دې مسلمانۍ د برکت نه د دغې عذاب نه خدای وساتي. خطرناکه خبره.
او دتم دواړه ځایونه وښیي وایي هغه جنت اوستا خو تا بدعملي وکړه سپېره الله دې خفه کړو هغه دوزخ ته به وځې دواړه ورته وښیي چغې وباسي او په زور ترې راسا راکاږي چې ساه ترې وباسي د یو ښه کفن یې وله راوړي بدبویه هغه کفن کې فرشتې بندې کړي چې کفن کې بند کړي بدبویي تیزي نو په دې فضا کې دا فرشتې یاري دا څوک مړ د څښا بین تیزي وي دا غفلان کې د فلان کې وي چې په دنیا کې را د کم څښا نوم په هغې یادوي خیرې ورته کوي وی خدایه ته تباه کې خدای رې غرق کا خیرې ورته فرشتې کوي خو هر شي که تا بدعملي نه وه کړې نو نن به موږ ستا د برکت نه دا څښا بین نه راته بر اسمان ته روان کی روان کی روان کی د اسمان دروازې ته ورسئ قرآن شریف کې الله فرمایي لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط اسمان دروازه به ورته کولو نشي دا هغه ځای نه راوغورځئ لاندې سجین دی هغې ته ورسېږي یو ظالم بادشاه و د هغه نه سا ملک الموت ولا راغی او دا په بني اسرائیلو کې تیر شوی دی او دومره ظالم بادشاه و چې ډېر ظلمونه به یې کول ملک الموت راغی او نیغې د کټ خوا کې ودرېده دی ورته هسې غوسه شو ته څنګه رالې بې اجازه ته څنګه رالې او زما دومره نوکرانو نه څنګه دلته رالې ملک الموت ورته وایي وایي زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم د دې کور خو د انسان په شکل زه خو نه پېژنم زه وایي ګنې غل دی زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم ښه کاکا دا ستا نه دی دا کور او زه هغه ته یې څوک وایي زه هغه کس یم چې نه مې ته منې کولی شي او نه مې ستا څوکیداران منې کولی شي ما له اجازت راکړه چې دا یو ورځ راکړه چې د خلکو ته خپل مالونه واپس کړم او چې په چا مې ظلم کړی دی چې هغې له څه ورکړم یا ترې معافي وغواړم وایي دا نه کېږي ملک الموت ورته وایي ښه که دا ټول ارڅ دا جایداد او ځمکې او بادشاهي راکې په دې کې وایي دا هر څه والا دا هر څه ستا خو ما له یو ورځ جون راکوي نه کېږي یو ګنټه خو راوي ګنټه هم نه کېږي یو 2 منټه خو را چې 2 رکعته مونځ خو پکې وکړم وایي دا هم نه کېږي یو ساه دی چې دا والې ختم مرګ چې ټیم راغی که نه وایه که نه بیا دا ټیم پکې شته چې ورېږه هغه کور هغه سره پورې لاړ شم او بچو ته وصیت وکړم وایه شته پکې شته بیا پکې دا شته ورېږه د پلنکي را باندې قرض دی مال دی دولت دی را سره پردی حق نه والی دی چې دا واپس کړم نه یې سب نشته خیر و خلاص وایي نبي علیه السلام فرمایي چې بني اسرائیلو کې څه کسان را جمع شو یاره وی راځئ لږ الله ته وجاړو سوال وکړو د مقبرې ته ځو یو مړی دی که را جمدې شو او مونږ ته لږ تپوس وکړو د ځنکدن او د مرګ واقعي که سړی ډېر لوی سفر هم وکړي که نه نو ستا رابطه ورسره وي که سعودي ته لاړ شي انګلینډ ته لاړ شي نو په ټیلیفون خو دې تپوس کولی شي که نه داسې ده که نه چې لکه سال د امریکا څنګه ده سفر دې څنګه و جس کې لاړې بس کې لاړې څنګه تکلیف وکړو نو لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغی د دې په ټیلیفون معلومات کولی شي نه درته په انټرنیټ الویلی شي او نه درته دا بل موبایل کې هغه شی څه دی هغه خلکو ته جلیږي میسج هم درته نشي کولی چې یاره د مرګ سفر څنګه و ځانکدن مې څنګه و نو وایي چې یاره مونږ له غوندې یو مړی که جمدې شو چې مونږ دې تپوس وکړو نو دوی چغې ووالې الله ته نیکانو خپل عملونه الله ته پیش کړل چې یا الله یو زوړ غوندې مړی مونږ ته را جمدې که چې مونږ ته ځنکدن او د مرګ متعلق معلومات ول وی الله دا دوی دا دعا قبوله کړه او یو جړق وشو یو قبر اوښتېد او یو مړی ته بهر راووته دوی ته یې وکتل هغه هم حیران شو دوی ته تپوس وکړه کله مړی چې معلومات یې وکړل 100 کاله د هغه د مرګ شوي پوره 100 کاله دوی ته تپوس وکړه یاره وایي بس یو تپوس ته نه کوو چې ته څنګه سړی یې زه خو یې ښه یم الحمدلله نیک سړی یم وی دا تپوس ته نه کوو چې مرګ څنګه و د دې مرګ ال راته ووایه وی 100 کاله مخکې رانه سوتې ده 100 کاله مخکې او اوسه پورې 100 کاله وشو چې زما په خوله کې د ځنکدن هغه تریخوالی پروت دی 100 کاله وشو چې زما په خولو کې ځنکدن تریخوالی پروت دی وی دا هم را سره څه ظلم وکړو چې ته ستاسو په دعا را جمدې کړم اوس به بیا ځنکدن نه باندې تېرېږي
اوس خدای ته وګورئ ستاسو دعا قبلیږي نو ما له د الله نه سوال وکړئ چې ما نه داسې سال وباسي چې ځن قدم را باندې را نشي. مرګ چې نبی علیہ السلام فرمایي د حضور پاک مبارک حدیث ته چې په انسان مرګ راځي که نه، مرګ ته څه ویلي دي؟ حازم اللذات، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. نبی علیہ السلام فرمایي د مرګ ذکر ډیر زیات وکړئ، بار بار د مرګ ذکر وکړئ. مرګ څه شی دی؟ حازم اللذات، د انسان د دنیا د خوند د لذتونه ختم کړي، دړې وړې کړي. په مالدار چې راغی د مالدارۍ لذتونه خوندونه ولا دړې وړې کړل، په غریب کې راغی، په هر چا چې راغی د دنیا خوند ختم، لذت ختم. دغه وجود دی څنګه چې کم د مرګ خلک وی لکه جنازې ټیم ولا کېده، څوک وي سبب یې خونه نه وجود یې خرابېږي، پیساتلی څوک هغه عزتمن پلار بیا څوک په خپل کور کې نشي ساتلی، خوند ختم شو که نه شو، هغه مال لاړ به پاتې شو، هغه بچی پاتې شو، هغه کارخانه پاتې شو، هغه فیکټري پاتې شو، ازمکه جیداد نوکران اجرا هر څه پاتې شو. نو مرګ خامخا یو حقیقت ته انکار ته نشي کول.